بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. نصر الله خټک ما تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د تیشکیو هسپتال تنګینا. قدرمنو کتونکو دلته کې تانا تنګي په حدودو کې دوه افسوسناکې پیښې مخې ته راغلي دي. بالکل قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم چونکې انټرنیټ چې دی نو هغه ډېر زیات سلو دی او د انټرنیټ د سلو کېدو له کبله چې دی نو زموږ تاسو سره چې کومه رابطه ده نو هغه کېږي او قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم او دې وخت کې موجود یم ټیچکیو هسپتال کې. ټیچکیو هسپتال کې دوه افسوسناکې پیښو حواله سره دغه معلومات تاسو له درکوم. دغه ړومبي افسوسناکه پیښه چې ده نو هغه د تحصیلي تنګي په حدودو کې تانه تنګي حدود دي پړانغار کې چې دی نو دغه کومه پیښه چې دی نو مخې ته راغلی ده چې په هغې دغه ړومبي پیښه چې ده نو هغه د پړانغار اډه چې ده نو په هغې کې مخې ته راغلی ده کوم کې چې زمونږ د تنګي سیمې سره تعلق لرونکې جان علم ولد عزیز ګل چې دی نو هغه د نامعلومو کسانو چې کوم په موټر سایکل باندې راغلي وو او هغوی چې د هغوی ډزو ښکار شوی دی او هغه په حق رسیدلی دی. دویمه واقعه چې دا افسوسناکه پیښه چې ده نو هغه هم د تانه تنګي په حدودو کې جندي کې چې دی نو هغه پیښې ته راغلی ده چې هغه دوه موټر سایکل سوار وو او هغوی چې دی نو بالکل یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. خو قدرمندو کتونکو معذرت په غواړم او معذرت داسې دی چونکې انټرنیټ سلو دی او انټرنیټ چې کله سلو وي نو موږ سره دغه زموږ خدي قدرمنو کتونکو بیا زموږ دغه کم انټرنیټ سره چې کومه رابطه ده هغه یو ځل بیا تاسو سره چې دی نو بهر شوه او دغه معلومات یو ځل بیا تاسو له درکوم چې کوم افسوسناکه پیښه مخې ته راغلی ده. ړومبي پیښه حوالې سره خو موږ تاسو ته وویل چې هغه په پړانګه اډه کې چې دی نو مخې ته راغلی ده او په هغې کې جان علم ولد عزیز ګل چې هغه د نامعلومو وسلوالو په ضد کې راغلی دی او هغه په حق رسېدلی دی. دویمه پیښه چې ده نو هغه په جندي بازار کې راغلی ده او په جندي بازار کې چې دی نو وقاص ولد لحاظ ګل چې د جندي اوسیدونکی دی او موبایل دکان او هغه چې دی نو دوه موټر سایکل سوارو چې دی نو ډزې پې کړي دي او په مرۍ باندې لګېدلی دی. ډېر تشویشناک حالاتو کې چې دی نو هغه پېښور اسپتال ته چې دی نو یوړلی شو. دغه دوه پیښې چې دی نو دا د تانه تنګي په حدودو کې مخې ته راغلي دي او دغه پیښې چې دی نو څنګه چې ما تاسو وویل چې دا د تانه تنګي په حدودو کې بلیک جي صاحب راشه که نه څو خبرې راسره وکړه. موږ سره چې دی نو د ګلباغ ویلیج کونسل چیرمین دی بلیک جي صاحب او زمونږ چې کوم رضاکار فلاحي تنظیم دی د هغې هم چیرمین دی. څه به ویل غواړې بلیک جي صاحب موږ نن وکتل دغسې د جان علم باره کې دا ته ووایه چې جان علم چې دی نو چا سره دشمني وه تربګني وه څنګه کس او دا پیښه کوم دی کې مخې ته راغلې ده خبرې بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لومبي خو ستاسو شکریه ادا کوو چې هسې مسلې راځي تاسو پر وخت ځان نه تېروئ. دا د پړانګ اډه کې دا غریب دغلته کور مو د پړانګ اډې سره او دې روته یا به سودا نوم دا غیر ته د جان علم نوم د ګلباغ اوسیدونکی او د پیو دکان او د پیو کا روزګار به کو خو ډېر بې بدو سړی و چې ته په جون کې مونږ د ده نه چې ته بدې چا سر نه یې کړی دونه ښه انسان و چې زه ډېر زیات اخلاقي سړی و. دا ټول تنګی ګواه دی او بس ډېر بې ګناه بې خطا غریب لاړه ویویشته نو مونږ په د دې پوره دغه کوو د تنګي دا ټول عوام به روږدي او د دې به مونږ تپوس کوو چې دا څنګه داسې لکه بې بدو خلک څوک به نه بازار ته سودا لتلی شي نه به بل څه روزګار لتلی شي او خلک به راځي او بس اشتل به کوي او تښتي به. نو په دې باندې مونږ اس ایچ او صاحب ته او ډي سي پي صاحب ته مې وویل چې په دې کې ښه تاسو هم پکې انکوایري وکړئ او دا کوم دغه چې دي دا کوم ملزمان چې دي چې دا زر تر زره ګرفتار شي که فرض که ګرفتار نه شو
نو بیا به مونږ انشاءالله روزو او د دې به مونږ تپوس کوو دا روډونه هم بندو بازارونه هم بندو ځکه چې دلته زمونږ واړه راځي د دې تنګي خلک روزي دکانونو کې سوداګان اخلي زنانه روزي سوداګان اخلي یو سړی به راځي دلته به ډس کوي د دې خلکو که دشمنی دي نو هغه په بره دي نو مونږ دوی ته دا یو خواست کوو چې تاسو خپلې دشمنۍ په خپلو ذهنو کې پالئ بازارونو ته مونږ له دا غمونه مه راوړئ ځکه چې په بازار کې به پکې سبا یو ماشوم به ولګي زنانه به ولګي داسې به پکې نور دکاندار ولګي هغوی خپلې مزدورۍ لروتي نو مونږ دوی ته دا خواست کوو چې دا دغه دلته مه کوئ او ټول نه لومبي خو د خدای پاک دا چې دا دشمنۍ ختمې کړي په دوستو کې د خدای بدلې کړي خو داسې حرکتونه دی زمونږ په دې تنګي په بازارونو کې نه کوي کم از کم جنرال به عبارت راته ووایه څنګه انسان او دغه حوالې سره د هغوی خاندان حوالې سره خو ډېر بېبد ویل کېږي ډېر بېبدو خلک وو د دوی د خاندان که زه تاسو ته ووایم نو په دې تنګي کې لکه دوی عمره روغ خلک نشته په دې ټول تنګي کې او بل د ده باره کې خو داسې سړی و چې ده اوسه پورې چېرته چا سره بد هم نه یې کړی ډېر ښه انسان و خپل روزګار به یې کو ډېر اخلاقي سړی و نو ډېر ښه ژوند یې تېر کړی په دې تنګي کې چا سره یې دونه څه بد څه زیاتې هېڅ قسمه څه دغه یې نه دی کړی اجي صاحب دا هم راته ووایه د امن امان حوالې سره راته ووایه چې آیا د امن امان وضع څنګه ده تاسو مطمئن یې خو نه یاره بس امن امان حالات خو ځکه ډېر زیات خراب دي دا اوس وګورئ په دې لږ وخت کې 2 حادثې شوې یو په جندي بازار کې شو هغه غریب هم راته خپل دکان ته نو یو هغه دا دی لګېدلی دی هغه پیښور ته یوړه ډېر په دغه کې دی تشویشناک حالت کې دی هغه هم دا دی یوړه بل دا بل هم ملګری وفات شو نو د امن امان حالات ډېر زیات خراب دي په دې علاقه کې ځکه چې هغه ډي پي او که دلته و نو زه بیا هم په ضلع چارسده کې چې هغه نو ډېر زیات قابو راغلی و په دې ضلع کې ډېر امن و اوس په دې لږو ورځو کې دا دی وګورئ ډېر زیاته بدنامي چالو شوې ده بیا د موټرسایکل یې غشتي کېږي نورې شوکې ډاکي کېږي دا د پکې دا کسانو لګېدله نو ځای په ځای د امن امان حالات هم ډېر خراب دي ډېره مهرباني جي ډېره مننه دا بلیک جي صاحب څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا ګلباغ ویلج کونسل چې دی نو هغه چیرمن دی او کوم چې زمونږ د فلاحي تنظیم دی رضاکار نو د هغوی هم چې دی نو چیرمن دی او هغه ده وویل چې د امن امان حالات چې وضع چې دی نو هغه په تنګي کې ورځ تر ورځه چې دی نو هغه خرابېږي لګیا دي تشویشناک حالات دي نو دغه پیښې حوالې سره یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې د تحصیلي تنګي په حدودو کې او کم تانه تنګي چې دی په دغې حدودو کې 2 افسوسناکې او ناخوشګوارې پیښې مخې ته راغلي دي کم کې چې یو کس چې نوم یې جان علم دی ولد عزیز ګل چا چې به د پیو د دکانو دلته کې په تنګي نصرزو بازار کې هغه نن چې دی نو د پړانغار په اډه تنګي کې چې دی نو د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی او په حق رسېدلی دی بل افسوسناکه پیښه چې ده نو هغه هم په تانه تنګي حدودو کې جندي بازار کې مخې ته راغلی ده کم کې چې وقاص ولد لحاظ ګل سکنې جندي څوک چې د موبایلو دکان به کو هغه چې دی نو د 2 موټر سایکل سوار کوم چې نامعلومو د هغوی د ډزو ښکار شوی دی او په مرۍ باندې لګېدلی دی په شدید زخمی حالاتو کې تنګي اسپتال ته راوړلی شوی دی او د هغې نه پس چې دی نو دلته هغه طبي فرست ایډ چې دی ابتدایي طبي امداد چې دی هغه ته میلو شوی دی او د هغې نه پس چې دی نو په تشویشناکو حالاتو کې چې دی نو پیښور ته ریفر کړی شوی دی دغه افسوسناکو پیښو حوالې سره چې دی نو دغه معلومات ما تاسو له درکړل چې نن په تانه تنګي په حدودو کې دغه 2 ناخوشګوارې پیښې مخې ته راغلې وې کم کې چې یو کس په حق رسېدلی دی او یو چې دی نو شدید زخمی حالاتو کې پیښور اسپتال ته ریفر کړی شوی دی د چا نوم چې وقاص ولد لحاظ ګل ساکن جندي و هغه زخمی دی او بل چې دی جان علم ولد عزیز ګل چې د تنګي اوسیدونکي او د په تنګي نصرزو بازار کې چې دی نو د پیو دکان دی او هغه په حق رسېدلی دی څنګه چې زمونږ بلیک حاجي صاحب سره هم خبرو شو او څو پورې چې مونږ هم د تنګي اوسیدونکي وو نو جان علم حاجي صاحب چې دی نو هغه یو ډېر سم کس و یو ډېر اخلاقي ډېر بېبدو کس و هغه پښتو متل دی چې د چا ملاسته غوی هم نه وه پاسولی نو هغه یو ډېر بېبدو کس و او هغه چې دی نو هغه نن چې دی نو په پړانغار اډه کې چې دی نو د نامعلومو
وسلوالو چې دی نو د ډزو ښکار شوی دی او هغه په حق رسېدلی دی او هغه چې دی د وخت کې تنګي کم ټیچیو هسپتال چې کم مردهانه ده نو باقاعده د هغې تروړل شوی دی او د هغه چې کوم پوسټ مارټم دی هغه کېدو والا دی د تنګي خلک هم چې دی نو کله دا جان علم حاجي صاحب حوالې سره چې کوم دغه خبر خور شو نو د تنګي خلک یا د هغوی کوم رشته دار چې دی نو په ډېر ګڼ تعداد کې دلته کې تنګي هسپتال ته راغلي دي او یو غم دی یو افسوس دی او په دې وجې دی چې جان علم حاجي صاحب چې دی نو هغه یو ډېر سم کس و ډېر بېبدو کس و ډېر اخلاقي کس و میلمه دوست کس و او هغه چې دی نو دغسې د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی په حق رسېدلی دی نو خلکو کې ډېر زیات تشویش هم دی د خفګان اظهار هم کوي او د امن و امان حوالې سره چې دی نو هغوی دغه هم وایي چې د تنګي په تحصیلي پلانګار په اډه کې په بازار کې یا د جندي په بازار کې دغسې دغه چې دی نو واقعات کېږي او بیا چې دی نو ملزمان چې دی نو هغه چې دی نو فرار کېږي یا تښتي نو دا چې دی نو دا د مقامي چې کوم د امن و امان یا امنیتي کومې ادارې دي د هغوی لپاره چې دی نو یو د تشویش چې دی باعث جوړېدی شي یا د هغوی په کارکردګۍ باندې ګوته اوچتولی شي نو دغه دې حوالې سره چې دی نو موږ وګورو نو دا چې د اس ایچ او تنګي فضل داود خان هم راغلی دلته کې نور چې کومه پولیس عمله ده هغه هم راغلي دي خو به هر حال تر دې وخته پورې چې کوم ملزمان دي نو هغه تښتېدلي دي د هغوی ګرفتارۍ دپاره به دوی خپل کوششونه کوي خو دغه افسوسناکه پیښه چې دی نو حوالې سره چې دی نو دغه دوه کمې افسوسناکې پیښې چې وي هغې حوالې سره ما دغه معلومات تاسو له درکړئ کم ملګري چې اوس موږ تنګي نیوز ګوري او اوس یې تنګي نیوز چې دی نو راړولي نو هغوی له دغه معلومات ورکما چې د تانه تنګي په حدودو کې دغه دوه افسوسناکې پیښې مخې ته راغلي دي کوم کې چې یو کس چې د تنګي اوسیدونکي دی او جان علم ولد عزیز ګل نومې دی د پیو دکان به کو او هغه نن په پلانغار اډه کې د نامعلومو کسانو په ډزو باندې لګېدلی دی او په حق باندې رسېدلی دی دویمه افسوسناکه پیښه هم چې دی نو د تانه تنګي په حدودو کې مخې ته راغلی ده کوم چې په جندي بازار کې یو موبایل دکاندار چې نوم یې وقاص ولد لحاظ ګل دی هغه چې دی نو د دوو موټر سایکل سوارو د ډزو ښکار شوی دی او هغه هم چې دی نو خپله ژوند هغه چې دی نو په زخمي حالاتو کې سوري تنګي هسپتال ته وړلی شوی دی هغه په مرۍ باندې لګېدلی دی او حالات چې دی نو هغه تشویشناک دی خدای پاک دې ول صحت ورکړي خو په تشویشناکو حالاتو کې هغه چې دی نو پېښور هسپتال ته وړلی شوی دی نو دغه د امنیتي حواله سره یا د امن حوالې سره چې موږ وګورو نو د وخت کې حالات چې دی نو هغه ټیک نه ښکاري ځکه چې موږ سره بلیک حاجي صاحب خبرې وکړې او بلیک حاجي صاحب د وینا مطابق هغه وایي چې حالات چې دی نو هغه ټیک نه دي او حالات په دې وجې ټیک نه دي چې په بازار کې خیر دی جی ټیک ته خیریت دی بالکل خلک چې دی نو دغه افسوسناکې پیښې چې کله دغه شوې د هغې حوالې سره خلک چې دی نو خلکو کې تشویش چې دی نو هغه خور شوی دی او خلک تنګي هسپتال ته چې دی نو تاسو لیدلي په ګڼ تعداد کې هغوی دلته کې راغلي دي دغه ځای کې په څه وران شوي یا بل څه شوي چل کړي د دغه حوالې سره دوه خبرو کې د جندي بازار کې چې کومه وپکې ما سره جي خپله پېژنګلو کې او بیا راته ده ووایه چې جندي بازار کې چې کومه دا پیښه راغلې ده دا ابتدایي چې کوم معلومات تاسو سره څه دي دغه په اړه کوم زموږ کتونکي چې دي لږ اپډیټ کړي جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خو اوس د بازار کې اله ګوله ساده کوم بازار کې جندي بازار کې جندي بازار کې اله ګوله ساده شو موږ روان شو چې موږ ورلو هغه لیکي چې کړي ویل چې دا د موبایل والا دی او الکان درې رااله او ویشتو لاړتي معلومات خلک څه وایي چې څه پته لګي چې چا کارونو ته لا پته نشته څه
او الک لا بچ هسپتال ته روان دی په لار باندې دی ها دا هم راته وایه څه به ویل غواړه چې دغسې په ډک بازار کې یا داسې په اډو کې داسې دغه کېږي نو امن امان حوالې سره راته وایه چې خلکو کې څه تشویش خور شو د هغې نه پس وکړو نه خوف یاره ولې نه ولې چې دا ټول خلک پرې خفه دی هلته بازار کې هم راټول شوي دلته هم دغه دی بس एकदम دا واقعه راغله اوس پته نه لګي څه وجه ده خطه به لګي خامخا دا ولې د ورځې کیس دی د دغه نه مخکې خلک خو دا نه وي چې جګړه مګړه شوې وه خپل مخکې لاس پته نه نه بس دوکانونه دي وخت بند ټول دوکانونه بند و صرف دا یو څو دوکانه کولا وو دی په خپل دوکان کې ناستو دا وقات مې کړ چې دا په خپل دوکان کې ناست او پته لګي چې الک عمر یا دغه یا د کم ځای او داسې پته لګي دا د جندي بازار نه د جندي بازار دی دوی ګاونډي دی تقریبا مشره د ذاتی د کم لید کسانه دا څوک دا کم چې زخمی دی دا زخمی دی دا زمونږ ګاونډي خادي وقاص ولد حسګل او دا زمونږ ګاونډي دی ها او زمونږ دغه تقریبا د 150 خوش کالو به کنه دونه الکه ده دغه ته دښمنی مشمنی نه نشم نشته ډیر خالق او قاری ډیر ښه خدمتي وو ها زما ګاونډي مطلب چې نن تاریخ پورې ما سره دغه نه کړي نو او ډیر خالق خو خدای خبر په څه باندې وران شو چا سره مته دا پته نشته کنه پته نشته نامعلوم کسان را موټر سایکل باندې بس ویشتو په سکوټر باندې شو دا ټیک شو جی ډیره مهرباني جی ډیره مننه بالکل قدرمنو کتونکو تاسو لیدلی شئ دغه دوه افسوسناکې پیښې کومې چې د تنګي په حدودو کې مخې ته راغلي دي یو په پړانګار اډه کې کوم کې چې جان علم نومې کس چې د پیو دکاندار دی هغه په حق رسېدلی دی دویمه پیښه هم چې دی نو د تنګي په حدودو کې مخې ته راغلې ده هغه د جندي بازار کې چې پکې وقاص ولد لحاظګل د چا چې د موبایل دکانو هغه چې دی نو د نامعلومو کسانو په ډزو باندې په مرۍ باندې لګېدلی دی او په شدید زخمی حالاتو کې تنګي هسپتال ته وړلی شوی دی او هغه د دې نه تشویشناک حالاتو کې پېښور ته ریفر کړی شوی دی دغه دوه افسوسناکې پیښې وې چې مونږ تاسو ته چې د وړاندې کړې او انشاءالله چې نور څومره معلومات راځي تاسو به تنګي نیوز په شیشه باندې ګورئ ډېره مننه عزتمند چې د ویډیو کتلو